زه دوه خبرې کوم په ما پابندي لګي هغې د اسلام او د قرآن د آیات خلاف لګیا دي چې نکاح ته ضرورت نشته. نن زما سپریم کورټ ولې د هغې خلاف عزتمندو سو موټر ایکشن نه لري؟ نن های کورټ ولې خاموش دی؟ نن اسمبلي ولې خاموشه ده؟ په دې اسمبلۍ کې یو ممبر ولې نه پاسي چې ووایي چې بلکل دا د دې وطن د آیین غداره ده، باقاعده د دې له سزا ورکړی شي. صرف زه په محراب او ممبر ساده سوده بېوسه مولا د هغې خلاف لګیم. دا قرآن صرف زما نه دی، دا حدیث صرف زما نه دي، دا آیین او پاکستان او دا معاشره زمانه ده. ستا په کور کې ناسته پیغلې لپاره زه آواز اوچتوم. نن د خلکو په لاس کې چې د قلم د قوت او د وینا او په لاس کې د جیل او د اټکلۍ طاقت دی، هغه خلک ولې خاموشه ناست دي؟ معلومیږي دا چې دې پسې یا د چا دباو دی او یا دا مسلمانان نه دي. ایون چې نن د نکاح په حواله باندې ستا په ملک کې اوسنۍ نه بلکې د ډېرو مودې راسې د نکاح خلاف یو ټیک ټاک منصوبې سره پروګرام روان دی او هغه پروګرام پسې شاته بیروني قوتونه سامراجي قوتونه دي او ستا د ملک د نکاح دا نظام د ډېر کمزورۍ طرف ته وړل غواړي چې مکمل دا د نکاح سیستم ختم شي او د هر چا خپله خوښه ده چې څه کوي هغه کوي. دا معاشره موږ نه برداشت کړې او نه یې برداشت کوو انشاءالله. ستا په ملک کې یو ښځه و ملالې نوم ملاله پیژندم لکه پیژنې ملاله ا د سوات دغلته چا دوه ډزې وکړې او هغې باندې پکې دا خوله ولګېده بیا هغه لاړه یورپ ته هغې ته نوبل انعام میلو شو د امن په حواله او د تعلیم د پاره د جدوجهد په حواله د زنانو د ومن رایټ د حقوقو په حواله دنیا ته ماډل جوړ کړو. کله یو ملک کې خلک استقبال کوي او کله بل ملک کې خلک استقبال کوي، وزیر اعظمان او صدران هغې استقبال کوي ځکه چې دا ښځه د دې ملک ملاله ده، د دې ملک سپوت دی او غیرت دی. په ایمان ووایې هغه ښځه زما غیرت او پښتو ده کوم چې د یورپ لیډرانو سره ځان له په ځان له میلاویږي. هغه ښځه زما د دې وطن لیډره او د ښځو نماینده ښځه ده چې هغې بله ورځ سټیټمنټ جاري کړی دی او تمام میډیا کې وګورئ تاسو چې په تمام ملک کې انتهایی تشویش دی په دې خبره باندې چې هغه وایي چې نکاح ته څه ضرورت دی، بلکې د هر چا خپل د ژوند پارټنر دی چې په کومه طریقه یې جوړ کړو زم داسې ژوند تېروم، نکاح ته اړو ضرورت نشته. په ایمان ووایې چې کله یوه ښځه د دې قوم د ښځو د لیډرې په شکل کې قوم ته پیش کړي او بیا قوم وګڼي چې او دا زنانه د دې وطن د زنانو او د تعلیم او د هغې تعلیم د حقوقو علمبرداره ښځه ده او بین الاقوامي دنیا او ملکي میډیا هغې د عزتمندو یو کوریج ورکړي او هغه د انسانانو په ذهن کې د یو لیډرې په شکل کې پیش کړي او بیا خلک هغې سره همدردۍ زما د دین نه ناپویه خلک شروع کړي او بیا هغه دا د خولې نه وباسي چې نکاح ته ضرورت نشته، بغیر د نکاح نه خپل ژوند پارټنرشپ کوئ. بیا تاسو راته ووایئ چې دا به آلرډي زما د دې وطن د پیغلو او په حیا باندې اثراندازۍ که به نه دا به زما د وطن د ځوانانو د هغې ځوانۍ باندې اثراندازۍ که به نه او بیا زما په وطن کې د حکمران نه واله در عامې طبقې پورې خلک په دغې باندې مجرمانه خاموشي اختیار کړي. نو عزتمنو تاسو ما ته ده ووایئ چې کله د اسلام په عظیم حکم او د قرآن په آیاتونو باندې د پاسه دا خپې لګول دي که نه دي، بله ورځ به دا ښځه ووایي چې باقاعده د پاکستان آئین کې قانون او دستور کې قانون پاس شي، قانون سازي دي وشي او قرارداد دې پیش کړی شي چې کومه خبره ملالۍ کوي دا ټیک ده چې نکاح ته ضرورت نشته. نو بیا راته تاسو ووایئ چې بغیر د نکاح یو اسلامي معاشره کې ژوند کول دا به د الله د دین بغاوتي که بني او دا ناروا د منکر دی که نه دی او بیا هغه منکر چې د قانون وګرځي چې بیا ته د هغې مخالفت هم نشي کولی. نو که بیا زما پیغله بغیر د اجازت نه د کور نه وځي نو بیا به یې رور سره راټینګه کړي ځکه چې هغه ته به آئین سپورټ ورکوي، هغه ته بین الاقوامي دنیا سپورټ ورکوي، د هغې دپاره د ملاله په شکل کې به ماډل موجود وي. هغه به زموږ او ستاسو په معاشره کې د ځوان د خواهشاتو پوره کولو دپاره یو ښه موقع یو ښه ماحول به جوړېږي. نو لہذا ځوان به هم سپورټ کوي، حکومت به هم سپورټ کوي، بین الاقوامي دنیا به هم سپورټ کوي. نو په ایمان ووایئ زموږ او ستاسو غوندې د حیادارو خلکو ژوند به په دې ملک کې بیا ممکنه شي. د دې څه مطلب دی؟
اوس دوی لګیا دي کله د نکاح خلاف، کله د مدارسو خلاف، کله په مختلفو شکلونو کې په ډېر مدم انداز چې زما قوم پې پیم نشي او د مذهب خلاف یو ګنونه سازش شروع دی. قدرمنو نن هم په دې محراب او منبر سر په تلي کې الحمدلله هغه د دیوبند بچې لګیا دی د دوی د لاس خلاصي. موږ به دې قوم ته دا خبره په ډاګ او په انشاءالله واضحه به یې کوو، په بانګې دوهل به یې ورته وایو چې دوی د اسلام خلاف لګیا دي، دوی د نکاح خلاف لګیا دي. زه دوه خبرې کوم په ما پابندي لګي، هغې د اسلام او د قرآن د آیات خلاف لګیا دي چې نکاح ته ضرورت نشته. نن زما سپریم کورټ ولې د هغې خلاف عزتمندو څو موټر ایکشن نالي؟ نن های کورټ ولې خاموش دی؟ نن اسمبلي ولې خاموشه ده؟ په دې اسمبلۍ کې یو ممبر ولې نه پاسي چې ووایي چې بلکل دا د دې وطن د آیین غداره ده، باقاعده د دې له سزا ورکړی شي. صرف زه په محراب او منبر ساده سودا بېوسه ملا د هغې خلاف لګیم. دا قرآن صرف زما نه دی، دا حدیث صرف زما نه دي، دا آیین او پاکستان او دا معاشره زما نه ده. ستا په کور کې ناسته پېغلې لپاره زه اواز اوچتوم. نن د خلکو په لاس کې چې د قلم د قوت او د وینا او په لاس کې د جیل او د اټکلۍ طاقت دی، هغه خلک ولې خاموشه ناست دي؟ معلومیږي دا چې دې پس یا د چا دباو دی او یا دا مسلمانان نه دي.